بیا په حدیث کې دا راځي جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ روایت ہے ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه. عزیزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دلته دعای وسیله خودلې ده چې څوک کله اذان واوري او دا دعا وایي نو د لپاره زما شفاعت په قیامت په ورځ باندې حلال شي. یاد وساته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت با ګناهګارانو د لپاره وي خو شرط دا دی چې ایمان راوړي. دینه دا معلومیږي چې دا کس په ایمان سره دنیا نزي ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شفاعت ورته نصیبي. یو بل روایت چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه یې بیانوي هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نقل کوي من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. څوک کله مؤذن والآذان واوري نو دا کلمه وایي نو لکه څنګه اللهم ربا هذه الدعوة التامة هغه په بابت کې کوم کلمات راغلي هغه هم يسمع الاذان ودالته يسمع المؤذن نه مراد دی چې مؤذن اذان وکړو او دو مؤذن والاذان واوریدو او بیا دا کلمات ویل نو هغه په بابت کې فرمای غفر له ذنبه د ګناهونه به وبخښل شي. او یو روایت کې مې چیرته درود هم کتلی و